اعتراض کې خپل لور او خپل خزه کنټرول ولې نشي ته زما په مسجد او په مدرسه باندې اعتراض کې شرم هم خشره خو پتا کی په مدرسه کې یو کې اسراغ پتا کې خارخ ولګي ستا په سکولونو کې هزار راځي تور تلورم لګي زم ورته لګي شرم تا ته نه درځي ستا بغض د قران سره ستا درب سره کته شل باندې وګوري ما ته پته را رب ذلیل کا کته چرته بغض د رب د قران سره د مسجد او د مولا سره پته بدله دار شرب تلرسه د نبی سینه په چړو د نبی د وارث چې تکمنو وکي یو سره زما کور ته چې کله غل راغی عزیز په دې مثال غور کا کله چې زما کور ته غل راغی یا عجیب صاحب ستا کور ته چې کله غل راغی ورته زما بچي موجنا اره زما سر قتل کا وجدارا دا بچي زما ده دا بچي تا تر ځان ګران ده دا زما د مال وارث ده اره دا زما د ذات وارث ده ستا وارث ده تر پسې ما قتل کا حریم د نبی وارث ده کله چې تو وارث ته تکلیف ورکه وای نبی ته تکلیف نه ملاويږي اره ستا بچی ته غلط تکلیف ورکه تکلیف تا ته ملاويږي د نبی وارث حریم ته تکلیف ورکه نبی ته تکلیف نه ملاويږي نبی ته تکلیف نه ملاويږي په دی باندې یو سړی چې زما په مسجد کې زما په شاګرد اعتراض کوي ما ته تکلیف ملاويږي چې په عالم اعتراض کوي نبی ته تکلیف نه ملاويږي یا خو د نبی خبرې ټیک نه مني دا غي سدي بغض حسد دی او کمني یا جهاد وک جهاد د سمودريګه معمولی لاس پلاس مضبوط ودرېګا اره موږ ډیر زیات ګناګار لیدل خدای ایمان سو درېدل الله اخیری خاتمه ټیک کړل او د سړي راځي چې تبلیغي سبب هم لیدل چې ډیر عمر عبادت کړل د اسراف سره د قران نه پاسېدل دي ما په ذهن کې دي لیکن یاد ساته په اخیری وخت کې ته الله د سجدي توفیق کاغستی کسو کوئی سي خوده شم کومه دا خبري خوان نه را ما په خپل معاشره کې لیدل ما کتل ما ته پتره او زما چې د کم سړي راغل زما طاقت نشته زورور ني لیکن زور ته صفاوم چې اوس مې د پس شروع وکړ اوس په پته لګي بهرحال عزیزانو زما خو شوق ذوق دا چې تاسو ته په ټول الفاظ وضاحت وکم چې د الفاظ قران باندې اجر دی په معنی د قران هم اجر دی د دې په خدمت هم اجر دی لیکن د وخت په مناسبت سره ماوی سیب د نبی الفاظ ویلي ما ته پته نشته مای وتم دادا چې نیم مولاد د دین تاوان دی کتا چرته زما د نبی شریعت مطالعه کړه تا به اعتراض نه کړي ما ته هغه څنګه مرته زما د نبی د ټولو نه غټ دشمن سوق ما ته وای غټ دشمنی ابو جهل مال ابو جهل خپل نوم درته یاد دی وای ها عمر بن هشام دی مرته ابو جهل ورته ولی دا نبی علیہ السلام ویل ماین اعوذ بالله نبی علیہ السلام په قران عمل نکاو چې ابو جهل وای ما ته وای چون کې پاغه کې جهل دیو جن ورته زمان نبی ابو جهل وای مارتل چون کې دار شوکانی بوت دی دیو جن ورته سره شوکانی بوت وای مارتل چون کې دار چشنی پشان کړه برکت لالا دیو جن ورته ز چشنه وای مارتل نبی علیہ السلام پلان کې رئیس المنافقین وای کنه ما ته وای مارتل چشنه غلط نوم دی کچاته منافق ویل ما ته وای چشنه خو معمولی خبره ده منافق ویل غټه خبره ده نبی علیہ السلام ته خو پتا وا چې دا منافق دی دا ابو جهل دی مې ولې تر دې شکلو ته نه ګوري تا ته پتا معلومات نشته دا سب پتا صحابه ته نو نبی علیہ السلام خود بچا کې کم کار دی هغه وایا چون کې دار شوکانی بوت چې زم دې بنیاد نه چې دار شوکانی بوت
دی بلکې د کردار د شوکانی ته بوت دی اول خپل شکل صورت وګورا چرته ته عالم تا د علماء خبرې کولې او برکت لاله چرته ته مفسر و تا د قران الفاظ یاد کول چې کوم انسان ته قران الفاظ نه ورزي هغه ته معنی سوار مثال لاره ستا بچی لګیا دی اے ډبل ایپل ٹھیک دے زمال فاز اے ڈبل فی ایل ای ایپل معنی سیبو منیت وس به ٹھیک دے یو لګیا دی اے ڈبل ایل ایف ای سوکی ور سمنی ناجی ولی د الفاظ غلط وی ایل پی جدا ده ایپل جدا ده زم د قران الفاظ جدا دي د قران معنی جدا ده اول الفاظ ٹھیک کا د الفاظ مطابق معنی ٹھیک کا چې تا الفاظ نه درځي تا ته معنی صدر اره او سړی ترا پته نشتا عباد الرحمن پختون مولا دی هغه لګیاره چې په پنجاب کې یو مولا دی په سرګوده خار کې ناس دی دا غزګین درس قران ور کوي دا غزګین خطابت کوي بل ورته او خبيثه ترا پته نشتا بچا خیل مولا پختون مولا دی حدث الذیر څخه تعلق ساتي دا پختنی خاوري مولا دی اول دا معلومات ورکا بیا هغه په اړه کې معلومات ورکوا زتا ته اول د قران د الفاظ معلومات زدکا اول الفاظ دکا بیا د قران ترجمه ورکوا د خلکو یو میشن داده د قران په الفاظو ثواب نشتا د قران په ویلو ثواب نشتا تاسو پته شتا آیت چې دا خبره کې والله العظیم خپل ایمان فکر وکا د خپل عقیده فکر وکا کچرته د ایمان فکر دیونه کو د عقیده فکر دیونه کو والله العظیم که تحقیق دی وکړو په دې خبره د انسان نه ایمان زی د قران په الفاظو ثواب نه ملاويږي دا فتوا چې کوم مولا ورکړه خلی د خاورو ډککا اره د دې انسان په مخ تپل ورکا دا انسان د منبر نه کوسکا تاویل هغه څنګه مالتا قران کتلې نه ده کتاب قران کتلې تا بدا اعتراض نو کړي الله چې قران شروع کړي الف لام میم د دې الفاظو معنا د دنیا یو محقق ته نه دستا یو سره وای د الفاظ د قران نه کټکا ستا پتو دا چې دا سره کا پیر ده په قران کې یو لفظ کمال یا یو لفظ زیاتول قصدن عمدن کفر ده یو سره وای الف لام میم تی کټکا وجدارا د دې معنی مفتی صاحب د نه دستا فقيه ته نه دستا صحابي ته نه دستا دا د نبی طرف په مابین کې راز ده بیا په قران کې د دې الفاظ خودو سعادت ده دا الفاظ د قران نه لری کا د کوپر پتوا په ورکه قران کې کمیز یاته مکوا هغه اجسب ستا پتوا دا په قران په ویلو اجر نشتا کنه چې اجر نشتا د دې د معنی پته نشتا دیو جن دار قران نه لری کا ته ورته د دې الفاظ د معنی پته نشتا لیکن د دې الفاظ په ویلو اجر شتا اره زمان نبی فرمای زمان رب فرمای صحابه کرام فرمای رب هم دال الفاظ ویلی نبی ته خو دلی نبی صحابه کرام تور کړي ابو بکر قران کې لیکلی یا ته وایا ابو بکر غلط ده مصطفی غلط ده ابن مسعود غلط ده ابن عمر غلط ده اره رب غلط ده جبريل غلط ده د دې الفاظ معنی پته نشتا قران کې ولی دي ته اجر د پاره دي د دې په تلاوت اجر ده الف حرف ولام حرف ومیم حرف اره زمانه بي فرمای الف لام میم یو کلمه نه ده چې په دې لس نه کوي دي زمانه بي فرمای الف بان لس نه کوي لام بان لس نه کوي میم بان لس نه کوي وایا د مصطفی امنم کستا د دې چشنی امنم د شوکانی د بوت امنم د منکر حدیث امنم زره چا امنم د ابن مسعود امنم د صدیق امنم د فاروق امنم د حیدر امنم د ذوالنورین امنم د جبريل امنم د رب امنم د محمد امنم کنا ستا د دې زمانه د دې بدنام شخصیت امنم هغه وای اجر ده الف بان لاس نه کوي لام بان لاس نه کوي میم بان لاس نه کوي زمانه پته نشتا پیغمبر صفا فرمای الف حرف ولام حرف ومیم حرف فهر یو باندې لاس نه کوي دي سوستاو منم کړه دی مولاو منم کده مصطفی منم فیصله توکا کده صحابه کرامو منم من به منو د الله منو د الله د نبی مصطفی منو د مصطفی د صحابه منو زمونږ عقیده او نظریه دار بیا چې سب یاد ساته د یو لفظ نه شروع کوم زره قران د لفظ نه ثابت ول شم اره ته چیلنج
چاته ورکه سیو ستا غونتی کې شي ز خپل شاګرد کې پاس وایا کته لا غسه مقابله وکړه بیا راشه د باچا خیل سکینه اره کته د قران د الفاظ مقابله زماره شاګرد څونه کړه بیا زه دویم چیلنج در کوم دا غسه په معلوم مقابله وکړه والله العظیم کته د قران د لفظ معنی درځي اره تر قران یو لفظ نشي ثابتوله یاد ساته د قران دویم لفظ ده ذالک الکتاب دا کتاب اجي سے وسوایا کتاب ستوي ما یكتبو هغه چې لیکل شي لیکل سکیږي دا الفاظ کیږي دا وي په الفاظ اجر نشتا واستوایا رب دروغ وي کدا مولا دروغ وي یا به رب سمرګري یا به مولا سمرګري کړه دې چشنی مرګري کړه دې منکر حدیث مرګري کړه شوکانی د بت مرګري یا به قران په الفاظ اعتراض کې مال رب فرمای ذالک الکتاب دا کتاب ستوي ما یكتب هغه چې لیکل شي قران لیکل شوی دی لیکلي الفاظ دي زما په الفاظ خبر کا رب ورته کتاب وای کتاب معنی دا هغه الفاظ چې لیکل شي هغه لیکل صحیح دا الفاظ وي چې کله دا الفاظ وي الله وای دا الفاظ هغه الفاظ دي په دې کې شک نشته ذالک الکتاب دا الفاظ بغیر د شک نه دي په دې اجر نشته ستا اعتراض په مان نه ده ستا اعتراض په مفتی نه ده ستا اعتراض په شیخ نه ده اره ستا اعتراض د رب په قران ده یو دا نه ده رب فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قران لوسته کیږي تاسو ورته چپ شئ غوږ ورته کیدئ دا د رب قران وي لعلکم ترحمون رب دا نه وي معنی د غوږ کیدا رب فرمایي چې قران لوسته کیږي قرات ستوي د قرات معنی سره قرات وي الفاظ دادي زمانه خلينا خارجيږي ما يتنفس به الانسان د انسان د خلينا خوځي رب فرمای کله چې قران قرات کیږي قرات ستوي الحمدلله قرات دي الفاظ توي رب وي دا الفاظ ادا کیږي دي الفاظ ته وخت کېدا پتا رحم وشي مال وایا د دې مولا اعتراض په ما ده یا په شیخ صاحب ده یا په مفتی صاحب ده یا د رب په قران ده اره د رب په ذات ده د مصطفی په ذات ده رب فرمایي د قران الفاظ امر رب فرمایي د قران الفاظ بلا شک دي رب فرمایي په دې اجر نشته زوس د چاو من چراته و نور دلایل د لزبدي څنګه درکم او دی وای د قران معنی جی مونږ ورته ټیک ده بیا بچا ولی مدرسې ترالی الف با تا په ولی زکه دي څه ضرورت ده چې د الفاظ ضرورت نشته د قران په قرات اجر نشته رب خو فرمایي چې د قران قرات وخت کې چې پتا رحم وشي رب دا نه وای چې الفاظ د قران الفاظ معنی ته وخت کې رب فرمایي قرات تا ستا بچا ولی پور کوجی والی کی ترالی بیا ول سر په نحو والا اغیل راولي کې چاول فنون وای منطق وای اصول فقه وای دا غنه بعد بیا قران وای اول پیرا کتابونه وای چې معنی ول زدکی کنا ستاسو خیال له چا شخص چې دا غزين ملحد پرستو زما په ذهن کې دا الہاد نه رقم چته زما په ذهن کې دا دن الہاد چې د دې کم نقصان زما د رب نبی او د صحابه او ذات تور کړل د سی فساد ورته هغه اصلي ملحد نه ور کوي چونکه خلک پیژني چې به عقل دي خو د خلک دوکه کړل او نوم د عقل ور کوي تاکي عقل وې ته سوچ کړي چې زه د کوم رب قران اعتراض کوم زه خو د حدیثونو جواب نه کوم دا خو صرف د رب قران د الفاظونو تعالی جواب در زه صرف د الفاظونو تعالی جواب در کوم یاد ساته کچرتا ما تعالی جواب د حدیثونو درکاو چونکه تا غم منینو او زه پتا باندې خپل نبی الفاظ نشرمو ستاغونت کی شست د رب اجت نشته نور څه د رب د نبی اجت شته او نه دی دین ستا محتاج دي چونکه کچرتا عقل پرست امین انسان امر فاصل افکار چې بتاو چې ته اعتراض پچا کې د دین بعد هم تاسو زین ته ناراض مات بدی لطیفه راځي حکیم الامت اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لطیفه لیکل حکیم الامت سے فرمای و یو استاد شاګرد ویل چې زوربا علماء پدی پیږي زوربا کې دنه هو ضمیر مستتر
مستتر ضمیر استتارن پټ ضمیر پدې کې پروت دی هو ورته لکه وای چې ضربا وهل کړي هغه سړی نو هغه سړی پدې کې کم د ضربا خواله ته پدې کې دنه هو ضمیر دی هغه هو معنا ده شاګرد چون کې د برکت چشنی په شانتي یار یوسف بنيري په شانتي یار عبدالرحمن شاکر په شانتي هغه طرف پته نه لګیدا چې په ضربا کې دنه څنګه هو ضمیر پټ پروت دی هغه ضربا رسي سلاو په دې نوک باندې سلاو په پانی په دویم طرف هو لیکل هغه منډه کړي استاد لاس خپل کړه ورته استاد ماشاءالله منګ ښکارا نه یو او تا پټ لیدل ویل چې ویل په ضربا کې دنه هو ضمیر دی ما غ ضربا را وکنستو دنه پکې هو راوته ورته ورو خبيثه دنه هو نه دراوته ته پانه واړه او پانه د شلول را په دې بل پانه کې هو ضمیر دی ضربا کې دنه خپل هو ضمیر پټ پروت دی څنګه په چشنی کې دنه شیطان دی په یوسف بنيري کې دنه شیطان دی شوکانی بوت کې څنګه په عبدالرحمن شاکر کې کافر وفاق المدارس العربیه پاکستان په دې کې قابلیت دنه پروت دی دغه شان په ضربا کې هو ضمیر دنه پروت دی تاسو نو ما به سراغ مارس ملاقات او شمات او تدامنی تداولین منی چې قرآن مجید د تفسیر او د تفهیم د پاره چې بل په پوهه وي ته چې د دې لپاره 15 علوم لازم دي مورتل اډونه لازم ته پیګل الحمدلله زه پیګم مېمات تاسو پاتره تاسو په قرآن کې صرف آیات لیدل واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله کړه ونی سه پر قواریات مکوي دي پر قواریات ستو تاسو ته پاتې نه وي دا وایي چې رپلیدان کوي دا وایي چې می کوي دا پر قواریات دي ابن عمر وایي چې کوي عبد الله بن مسعود وایي می کوي صحابه باندې پر قواریات فتوا ولګولا نبی عليه السلام وایي د خور سن نکاح مکوي د ادم په شریعت کې وایي کوي نبیانو دي فتوا ولګولا لوط عليه السلام په شریعت کې مسأله جدا ده د مصطفی په شریعت کې جدا ده هغه د پر قواریات فتوا ولګولا یاد ساته چې سب د زکریا عليه السلام د امت روزه خبري نه کول زکریا عليه السلام خبري نه کوي وایي روزه مې ده مصطفی وایي خوراک او اسکا کو جما مکو روزه د دې انبیا په شریعتونو کې جمال مسلې جدا دي هغه قواریات ولا دي نعوذ بالله خلتي چنګ او تختیدا ما اولیات ساته چې ولا تفرقوا مراد تفرق عملی نه ده د دین مراد ده تفرق اعتقادي عقیده کې اختلاف مکو تمام انبیا په عقیده کې اختلاف نه ده کړي په مسائلو کې د تمام انبیا اختلاف راغله دغه شانتي په دې امت کې د عقیده اختلاف اهل سنت والجماعت نه مني مسائل اختلاف راځي تا ته خود قرآن د آیات د تفسیر پته نشته او ما ولا تفرقوا چشي مسلمانان شي ما ته منافقي ځان ته مسلمان وي حامل ته منافقي وایسه ماته شیخ غلام حضرت حنفي شهید رحمت الله علیه خبر را یاد شو هغه ما جماعت المسلمین والا پیدا شدي بس نو سوق مسلمین کده سوق مسلم کده سوق اسلامي کده سوق مسلمان کده الاسلام جوړ کړي په اسلام کې پر قواریات فاصل کې دغه ما قالت العرب منافقين ويل آمنا من مؤمنان الله ورته قل لم تؤمنوا تاسو سره مؤمنان نه منافقين ولكن قولوا اسلمنا تاسو مسلمانان مال تماغه لدی چنګ او تختیدا مال چلو خپل مسلې تراشه وایسه مسله ده مال الله قران کې فرمایي ان لم تفعلوا مال څه جمله ده تفعلوا ما دیر شمسي پاره کې الله فرمایي علمون ما تفعلون دلته تفعلوا دي الته تفعلون دي دا وجه سره دلته ولې نشتال تشتال ماته په دې خو مليان پیګان نو ما چې په دې مليان پیګنو په فهم قران او تفهیم قران ملا پیګ دا غنزان چې ته په دې الفاظ نه پیګی چې دلته نون ولې نشته او التشتا تا ته به څه پته ولګي چې د قران فقها څه فرمایل دي په دې آیات کې د لام النفي عمل د لام النهي عمل دا ته پوښتنه ته وکم چې په کومه مضارع باندې لام النهي راشي یا په لام النفي راشي په دې کې څه فرق کوم ته دا تسوي مارتي تاثیر په دوه مسلې ادي کړي واتسمو بحبل الله جميعا مسلمان تا ته نور پته نشته چې د قران د الفاظ څه مراد دي نو موږ ته دیو فقاهت معلوم دي صاحب موږ ته دیو قابلیت معلوم دي صاحب تاسو یاد ساتي چې سړی ته الفاظ د قران پته نه لګي هغه ته د تفهیم پته سوالږي ها زمونږ اهل سنت والجماعت فتوا ده زمونږ علماء لیکل فهم قران په هر انسان فرض ده هر انسان بزان په قران پوي البته تفهیم القران ستاغون چې شیزونو کار نه ده بل په قران پوي معلومات پوي کړه ما د یو لفظ سوال وکړ تا داغې نه درځي هدايات ساته چې کله زما صدا ستالک چرر یا ستاره مناظرین مفسرین صاحبان ملاشي زبال تبیا بیل قسم سوالات جوابات
دا خو صرف یو فن څه چیرم د دې صاحب نے چې موږ تاسو کو چې جی ترکیب کرو نا ترکیب के साथ माना बयान करो ना फिर पता चल जाएगा आपको फिर पता लगी बहरहाल याद साथ यो सड़े दे अगर तो कुरान पता नष्टा द कुरान अल्फाज नदवीरी अगर आप पतवार कई कुरान पर अल्फाज अजर नष्टा मार तेल वजह सदा मा तो वजह दारा द कुरान पर मानो जान पुए वल्दी माल बचे दे पहम तरावला ठिकदा वल पिसर पु नहवा हुआ या बिया पागिबान फिqh उसूली फिqh हुआ या बिया बिला हदीस किताब न हुआ या आखिर के बाद अल्फाज द कुरान पर मानो पर मफहूम बानी पुइश बिया चोरत कने दा खबरो की पदी की न वच कि दा कम खलक दा खबره کې خپل بچی سره مدرسې ته نه لګي خپل بچی باندې قران نه وای دا حکم لاګو کوي د باچاخین مفتی صاحب د پاره کنن دور کې بعض خلک را پاسې دل او بعض مليان په شکنجه کې اغستې دي ما په دې خبره کې خپل یو ریسرچ کا لګیاوم په دې باندې می تحقیق کا چې قران مجید کې الله فرمایي چې تاسو په قران اجرت مالي هر نبی فرمایي ما اسالکم علیه اجر زه په تاسو نو اجرت نه دا آیات دا بعض خلک وایي او دا دومره هر سړی مفسر د قران دی د توس دا پته نه لګي چې سیب چې زرا کمال پاس وایم یا زه په قران څومره دروغ وایم نبی فرمایي من فسر القران برأيه کم سړی چې د قران تفسیر د خپل رائے ورکو د خپل ځلنه ورکو او د خپل شوق نه ورکو او دا زما د رب او زما د نبی مراد نو صحابه نو بیان کړي د ځان په جهنم کې کند تیار مای سیب د دې آیات مراد څه لکه صحابه کرام په جنگ کې یو صحابي دی هغه خپل اصل منډه ورکړه او د دشمن لخر تور نه تابعی موجود تابعی وای دا څه پاگل دی یار دې ته وګوره قران کې الله فرمایي لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه د خپل د لاس نزان هلاکت ته ولي اچوي صحابي پر امر کې شول دا چې نازلې د مونږ ته پته وا د دې آیات تفسیر مونږ ته پته لري چې دا چا باره کې نازل شوی دی سیب د دین دا مراد نه چې په کافر مورځه مای که صحابي منی نو بیا تفسیر د صحابي منی راشه سیب د ما اسالکم علیه اجر دا چا په باره کې نازل اول به تاسو د مفسر نه وکي دا چې نازل لري ابو بکر په باره کې نه دی دا د عمر په باره کې نه دی دا د عثمان په باره کې نه دی دا د علی په باره کې نه دی لوط علیه السلام خپل دشمن کافر ته وای نوح خپل دشمن کافر ته وای ادریس خپل دشمن کافر ته وای شعیب علیه السلام خپل دشمن کافر ته وای هغه ته وزستان په دی اجرت نالم زمانه بي وای خپل دشمنانو ته تاسو نو اجرت نالم کلمه وای اره ابو بکر ما ترا کیسي عالم مایزم د خپل دشمن کافر نه پیسې نالم زما مقتدی ما ترا کی عالم زما قدرتمند ما ترا کی عالم زما شاګرد ما ترا کی عالم اول د آیات تفسیر استکا یا آیات تفسیر کوا اول د قران تفسیر استکا یا د قران تفسیر کوا اره د ځان بیانې ځان په جهنم کې پزور کند تیار اره د صحابي تفسیر ومنا د امت تفسیر ومنا د مفسر تفسیر ومنا د گمراهی نه بچي کله چې د مفسر تفسیر نه مني د صحابي تفسیر نه مني د تابعی تفسیر نه مني د نبی تفسیر نه مني بیا په قران کې د ځان ریسرچ کې ما یو تویس قران مې تا په گاون کې سړې مری تا غل خوراک مور کا مال توایا اجي سب څنګه اجي سب روغي ستانه قربان شم پتا پیدا شم تا تلو گیشم ستانه پارم ملشم دا خوږی خبرې کوا دا قران په سلاله ما ته دروغ ما ته قران وای قول معروف و مغفرة خير من صدقه اره خوږه خبره معروف خبره سیده خبره د سرقینا خدا دا قران وای ستاګاون کې سړېمري ستاګاون کې سړېمري تور تخوږی خبرې کې قران ویل دي اره سب د دې آیات مراد جدا ده په دې ټیم کې ستاره گاونډي سره کومک جدا ده اول د گاونډي سره کومک وکا داغه مدد وکا بیا ورته خوږه خبره کا لیکن اجي سب منګه په قران باندې ځان ریسرچ نه کو کوم ستاسو شان ځان ریسرچ کوله نعوذ بالله او په قران په سیر اټولول تاسو بیا لیدل نو ما اول د قران په فهم ځان پوهه لیکن دا خواهش پرست خود سره قران ترازی نه دیو الفاظ مقصود ده نه دیو معنی مقصود ده د دې په معاشره کې انتشار مقصود ده فرقواریت وای دیتا چې مسلمانانو 1400 سال عقیده ده
د قرآن په الفاظو اجر دی دا نبی ویلیو دا صحابي ویلیو دا تابعي ویلیو دا امت ویل دي دا اهل سنت والجماعت ویل دي د قرآن په الفاظو اجر دی د قرآن په معنی اجر دی اول په الفاظ اصیله یو سړي ته پته نشته هغه قرآن الفاظ نه پیژني هغه معنی سو نه پیژني مال یو سړی هغه ته دا پته نشته دا الحمد په ځای باندې الحمد وای هغه ته دا پته نه لګي چې دا الحمد سمانه ده الحمد سمانه ده اره قرآن خو په یو زبر معنی بدلای په یو زیر معنی بدلای قرآن په حرف معنی بدلای کتا علم تجوید ویلو والاخذ بالتجوید ختم لازم من لم يجود القرآن آثم یاد ساته قرآن مجید برکه امام جزری شعر فرمای تجوید کول فرض ده وجه دارا بغیر تجوید نه قرآن ویل گناہ کبیره ده اره سړی په کافر کې دیم شي که قصدن عمل کوي کله چې ستا د امام قرات برابر نه ده الفاظ برابر نه دي منځ پسې مکوا ابتدا پسې مکوا امام مجوړوا تجوید دومره لازم ده وجه دارا د حرف پیژنې کله چې حرف پیژنې اول حرف ټیکا معنی به ټیک شي که حرف ټیک نه ده معنی غلطه ده کله چې قرآن د پاره تجوید لازم ده که تجوید نه حرف غلط وي معنی بدلیږي زبر غلط وي معنی بدلیږي حرکت غلط وي معنی بدلیږي یا وایا د قرآن الفاظ څومره قیمتي د قرآن الفاظ څومره قیمتي دي لیکن د دې خبرې احساس تاسو چرته کیږي تی خو په غلطۍ کې راغسته استادان کې دای و قرآن عمل تاخ په دې عمل دنیا دي شنډی کړه ایو لګیاو مولا کابل تولینه دی د خزینه خو ته تنګي خزي خواله خو ته نزي دکانونو کې ټول ورځ ناستي یا بل جهادونه کوي او تی ولګوا منستنه پیجنې جهاد تنه پیجنې صدقې ته تعال والله اې د معتزلی بچیا او لګیای مولا جهاد تولینه هر شی په مولا شو مسکین سملا ساکار صرف داده ما ولی په غلط الفاظ مجبوره ولی میں مجبوره منگلا گورے جواب راضی ان کا جواب ان سے دیا جائے گا ارے زبان یاد ساتي مليان افسوسونه مکوي نرمي اور سم مکوي یاد ساتي دومره الفاظ یاد ساتي مادا ویلی کزما په امام غوتو چته لاس په اوچتوما یاد ساته که صحابي غوتو چته لاس په اوچتوما کته گزار کے زبر لت در کوم تلاس استعمال زلت استعمالوم کته لت استعمال زبر چړای استعمالوم کته چړای استعمال زبر دس استعمالوم بیا خپکیږي نو زما په دین گزار کې دیو سنرمي مکوي مخه ګرم راوځي او دا بعضی خلک امام ابو حنیفه یاد یا صحابه یاد دا غو څه خلک نشته په دې دور کې دا زما د دور چې کم خلک یا غریب تر پته نه لګي ته پوښتنه نه کوي چې سیب دا ما چې کم دلایل ویل دې دلایل مبارک تاسو خیال دی د دې الفاظ توسيو معنا وکا په دې الفاظ باندې ته تفسیر وکا دی وجه اسلام کمزور زما د وجه نه ستاره وجه کمزور دی ستاره بیل مې د وجه اسلام کمزور دی ستاره غریوالي د وجه اسلام کمزور دی زما د وجه نه کمزور نه دی دویم تاسو یاد ساتئ دا خلک خپل بچي په خپل نه راوړي دا صرف په ما باندې چلی نه یاد دی کماغه خبره کړي وا تاسو زین کې به کچا زما سره به هغه ته به پاتې ما یو سړي سوال وکړي مليانو موږ په شک کې کړي ما ویل یو وای داو من بل وای داو ما ته په شک کې وای ما چې په ورځ د قیامت به الله ته چې مولا په شک کې کړم وای ها ما چې الله درته وای چې پتا باندې میرګي پیریان نه سوچ ته علم نه کا څه جواب دا خو تاسو یو اعتراض اشکال نور ته پتر چې حق څه دی ته په ډوډۍ کې ډوډۍ پیژنې په بازار کې په ټماټرو کې ټماټر پیژنې او کم مسجد مدرسه چې 15 ټیم ورته تورزي مونږ د فارا 24 غنټه ستا په غم خادای کې ستا په کور کې بار کې هر ځګین کې شریعت ستاره رهنمایي کړل تا اوس پر هغه شریعت نه پیژاندو ته برابر څه جواب ورکې چې الله درته وایي کتاب په خپل علم کړي دی غریب ملاقات تا نه شکواله فقیر ګډانو علمونه کړل تا نه شکواله څه جواب ورکې الله ته ما ته جواب را ځګین کې یو سړی ویل مليان چپ دي اشاره ما ته وزناسو مارته ویل چې چپ کې میا بل مولا چپ دي تا علم کړي سره مولا شه خلت زیاړه وتخیل زمون په وخت کې علم نو مارته مليان شمار داغه د
وخت چې ستاره وخت دومره لوی استوي چې خصوصي کرام زمونږ د شیخ ضیاء الحق باندې مولوی صاحب چورته د دیو پلار دارالعلوم دیوبند فارغ شیخ فضلیحات نور الله مرقد هغه چې ما علم کړی شیخ عبدالحق چې کړی د شیخ قاسم صاحب رحمت صاحب حفظ الله پلار چې کړی دامت ویزو هغه چې علمونه کړي بیا ته خلاص زیاړه وته او ماستان وسی استاد چې ولې علم نه کړی زمام زولې دستان وسه بچي خو دې پرې د پاغوي دی ولې علم نه کړی زما بچي زمانه من ما چې خپل بچي نشي سیده کولې ته ما مولا څنګه سیده کې ته ما څنګه تعین وکړي چې دا سیده د کچا موږ جواب راځي به ټاماله د هر چا زبان راځي یاد ساته زما څخه په عزت کې رالی ما منلې د دې معاشري ډیر خلکو منل زه اګریمنت اعلانې ما دین نه خرڅ کړی تر نن پورې نه به خرڅ نو په خپل شاوان دی بلاک برداشت کوم زه دین خرڅول نشم برداشت کول کما خرڅول ما په غټه پیسه ګټلې شو په دې زما څه دلایل دي زه خلکو ته نه دا شکایات په د خپل رب په درګار کې کوم چې 2 روپۍ را باندې ستا قوم باطل او زه هم چې کم سړی باطي څنګه چې د رب د سعد رضی الله تعالی عنہ هغه دشمن ذلیل کړو کم سړی چې د حسد او بغض کې نه پواجا د يهودي ذهن او د نصرانيت د ذهن پواجا باندې زما سره حسد کوي الله ذلیل که غلطي په ما کې الله ماته سزا را او که په ما کې نه الله ذلیل کدا ما چې کم سړی ذلیل کټول مخلوق مرانی قسم په خدای د اخرت هر انسان پسې زمانه د خیر تم بیا مکو د ماته نبی علی السلام په صبر کا چاته ته په ما بس ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ودرېږي په ما بس خبرې کې آیا ابو بکر عمر عثمان علی زما د نبی په مخ کې سترګې اوچتې کړې چې تا आवाज اوچته د عالم په आवाज چې د आवाज اوچت ها تک دو کو خزربان طلاق دلیل غواړي دربک دلیل غواړي دربک دلایل د باچاخین مولا سره کمې نشته انبیاء وارث نبی دی الله فرمایي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا تاسو आवाज مو اوچتوي ترفعوا د مخاطب صيغه ده اے صحابه تاسو आवाज زما د نبی په आवाज مو اوچتوي اے صحابه تاسو आवाज زما د نبی په आवाज مو اوچتوي صحابه ته خطاب دی د نبی وارث نبی عالم دی نو وس خطاب ساته دی چې ته په صداغه ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ولاړی هغه ابو بکر عمر عثمان علی چې پیغمبر باندې आवाज نه اوچتې ته عالم د پیغمبر په مسله نه تر ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ته په عالم باندې आवाज نه اوچتې سترګې باندې اوچتې څنګه چې صحابه نه اوچتول تاسو خصنا آشنانو به شروع کړ ماته سبا आवाज اوچتم په جمعات کې بتا بعدونه علماء په جمعات کې ولګم غل بم ته براته غلې ناس ابسولوټلی نه بالکل دانش کېده یاد ساتره دین تصویر بنبي ګاره زمان نبی باندې چې دیران اچیل ابو جهل اچیل تزان ته ابو جهل و عزت سنوي ته انکار د لا اله الا الله محمد رسول الله نه وکا ته ابو بکر په مسله ما ودرېګا ته زما په مقبره کې مخخېګا ته زما په مسجد کې ما ودرېګا ته زما په اسلامي معاشره کې ما ودرېګا ته ابو بکر په نقش قدم مزه داغه په زما ودرېګا داغه په طریقو مزه ته بیا کنزلم کو چې سکیا کوا چې کله داغه په مسله ودرېګي بیا داغه په شان احترام بیا داغه په شان احترام کې ابن عباس راغی دی عالم صحابي دروازې ته چراوتو وکاتو په دروازه کې ابن عباس ناشته ورته ته خود رسول الله د ترزوی مفسر د قرآن نعمت ترجمان القرآن ابن عباس ابن مسعود فرمای د قرآن اصلي ترجمان حضرت عبد الله بن عباس دی اور ته فرمای ته خود قرآن ترجمانی اور به دې ټکولې आवाज به دې کړو زبر اوتلې دومره انتظار به دې نو کړي اور ته فرمای ما د نبی عليه السلام نوري دلی عالم ته تکلیف نور کې د عالم چې کله په کار کې مشغولي کمره کې ناز دي ډبا دروازه باندې ټکه د عالم په کار کې به خلل نه چې د ابن عباس ته چې د قرآن ترجمان او مفسر دی هغه بل صحابي چې عالم د څومره احترام کوي او ته زره صحابه په نقش قدم روان یم جنت غواړي او د عالم په مخ کې आवाज اوچته کم سړی په امام مسجد आवाज اوچته الله دې د ذلیل کې څنګه چې صحابه دشمنان ذلیل کړل او کم سړی چې د عالم او د امام مسجد احترام کوي الله دې د مقام ورکي څنګه چې صحابه کرام تور کړي څنګه چې صحابه کرام تور کړي نن سبا چې خلکو دا کم لوبي شروع کړي والله العظیم احمد علي لاهوري نه یادو نو ما په ګناګار سترګو کې ماته د په شکل کې دنه
د ابی ابن سلول د اخنس بن شریق نقشې ښکاری زور ته یو خیرا کو او ته ګوره چې پته بلاګي تم وکو زیم کو پته بلاګي وک په ما باندې تفسیر زنرشه ما باندې تفسیر وکړه کنه نرشه زدر سره مولیان په شان یواز په دلیل خبره نه کوم سره سم مباهله کوم په خیره درسکو پته بلاګي چې رب دې ذلیل کوي کنه ما ته پته را دیوران خلی بيزي خلی ته دی خنزیر خلی ته سره هدایت کیږي دا پرې چې ما د صاد رضی الله په شان کې سوق کی زور سره پته ولګو چې بازار کیږي چې پته ولګي تم خیره وکړه زیم کو کچارته ته ټیکی الله دې کامیاب کا الله دې اولاد کا ایمان را ولکه ټیک نه الله دې په جسم کې چینجی و رب دې ذلیل کړه ته هدایت نکي دا خیره ورته هر امام مسجد وکړي چې پته ولګي ته ګوره چې بلې کلو کې پراته یو کنه خو تاسو یقین په خپل نشته که تاسو چرته د رب په ذات په خپل مضبوط یقین و درېدلی بهرحال زمانه مسله بل طرف ته بیا ما ذکر دا کاو چې دا بعضی خلک دي زین د سی جوړل دیو اړو د سرخ په اولاد دین ته نه راوړي دای اسیو بانه کتل کنه کینه خپل بچي اول پزدا کزا فنون پزدا کا بیا قرآن ترجمه وای چې ځوان ما تاسو بچی معلوم پریدا چې پته شو کې تنگ جامې وکي چې شاته اسم ښکاری او یو والا کوئی چې بل الک را باندې ودانګي صفه خبردار ستا بچي خدا کارونه کوي تر پاسه د مسجد ته مولا باندې اعتراض کې ته طالب